میدان بازار دی دغر لری مینوال کلر دی کبر دی بریالی په هر ډګر ګورئ زلمی دا پیښور جوش و جذبات نشتا مثال میدان باندې خای دنیا تا کمال ټول دی خغلی او ټول ننګیالی زلمی 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 د پیښور یو زلمی د پیښور زلمی د پیښور یو زلمی د پیښور د پښتنو د وطن دی د شملو د وطن دی د خیبر د سکو د ګل درو د وطن زلمی زلمی تل په جذبو را درومي په ولولو را درومي د لوبې هر ډګر ته په حوصلو را درومي جوش و جذبه کې نشتا مثال میدان باندې خای دنیا تا کمال کاری را درومي بیا بریالی زلمی 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 د پیښور یو زلمی د پیښور زلمی د پیښور یو زلمی د پیښور حوصلې مې تترې پشان دنګې زه پښتون یم زلمی د پیښور یم دا د ظلمولو با دا د میړنولو با جوش لري جذبه لري دا د پښتنولو با دا د ظلمولو با دا د میړنولو با جوش لري جذبه لري دا د پښتنولو با د ټولو پاسون زلمی همت او جنون زلمی روخان سباون زلمی دننو پرون زلمی جوش و جذبہ کے نشتا مثال میدان میں طوفان کی طرح ہٹ جائیں گی پیچھے سوامیاں لوگوں کا شور بھولے تالیاں ڈانس کر بیٹ پہ سب بڑا where it's all around like you had love for the game all that lives in our hearts so let's play. بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو السلام علیکم زیم زریاب خان د بنجوټ نیوز سره تاسو ګورئ پروګرام د بنجوټ نیوز مینوالو دا مهال موجود یم د بنجوټ د امبټ د کرکټ کمپیچ چې دی په هغې کې موجود یم همدغه شان دلته یو تورنمنټ رخ شوی و امبټ سوپر لیګ په نوم باندې دا تورنمنټ نن سر ته ورسید اختتامي میچ وشو او فاینل چې کوم و هغه د امبټ او د بنجوټ ترمنځ و د امبټ دا فاینل وین کو د خپل طرفه هغو ته ډیره مبارکي ورکوم او دغه شان میلمانه هم راغلي دي پروګرام مخ په وړاندې وړم زه هم سره اوسئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به مريدا ميدان بزاندي دغر لري مينوال کلر دی کبر دی بریالی پهر دغر ګورای زلمی دا په خبر جوش و جذبات نشتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زه د دې ټورنمنټ د انتظامی کمیټې ډېر زیات مشکور یم چې هغوی ما له ستاسو سره د ملاقات مقرره کړه او د ټورنمنټ کې د تقسیم انعامات پروګرام کې موږ له دعوت راکړو. نو زه د دې یو ځل بیا د زړه د کومې شکریا ادا کوم او د دې چې کم پروګرام شروع کړی دی د دې ته ډاډګیرنه ورکوم او دا هیله لرم چې کوم دغه شانتې پروګرام رواني نو انشاءالله د دې سره سره به دا ماشومان تر فضول ګرځېدونه او د ډېر فضول ګرځېدونه او د شر شدت جنگ جګړو نه به ډېر زیات په اماني ځکه چې لوبې چې دي وینا دا ده چې کوم علاقو کې کومو ضلعو کې کومو کلو کې چې کله د لوبو میدانونه آبادي نو هلته اسپتالونه ویراني د هغې وجه دا ده چې کوم د لوبو په وجه باندې په ماشومانو کې په ځوانانو کې او په لوبغاړو کې هغه ورزش کېږي د ورزش سره سره د دوی د ذهني نشونما کېږي او دغه شانتې دغه صحت غټ راز چې دی نو هغه په دې ورزش او په دې کې دی نو د دې سره سره زه حکومت ته هم دا خواست کوم چې کومه وعده تاسو د الیکشن په وخت کې د دې ځوانانو سره کړې وه چې یاره په هر یونین کونسل کې به یو د لوبو میدان جوړو نو زه هغوی ته دا خواست کوم چې هغه خپله وعده پوره کړي او په دې یونین کونسل کې هم د دې ماشومانو دپاره د لوبو د ګراوند منظوري ورکړي ځکه چې دلته د لوبو ګراوند نشته او ماشومان د لوبو ډېر زیات خواهش لري په دې خوړ کې دا تاسو وینئ چې دا د لوبو ځای نه دی خو وجه دا ده چې زموږ سره د لوبو ځای نشته نو هغه په دې خوړ کې په دې معمولي ځای کې هم هغه خپل پروګرام سرته رسوي نو زه د یو ځل بیا د دې ټورنمنټ د انتظامي کمیټې شکریا ادا کوم او تاسو دې خپل ماشومانو ته په دې معمولي ځای کې چې دومره غټ پروګرام دیو منعقد کو د دیو ته یو ځل بیا ډاډګیرنه ورکوم د خدای په امان. ډېر زیات شکرګزار یم چې دیو په دې وخت کې زمونږ د دې علاقې او د دې غره پسمانده علاقې دا ټوټه پوټه خبرې راواخلي او په سالمه دنیا کې نشر کړي نو یقینا چې د زړه د تله د ټولو نه اول د بانجوټ نیوز ډېره زیاته شکریا ادا کوم. د هغې نه دویم نمبر کم بایللی ټیم چې دی هغې ته د زړه د کومې نه مبارکي ورکوم چې انشاءالله تاسو دا بایللی نه دی دا موږ ته په ګټلي حساب دی او چېرته به خپلې حوصلې نه خرابوئ انشاءالله بلې پیرې له به کوشش وکئ او بلې پیرې له به وکئ ستاسو سره چې کوم ټیمان پاتې شوي دي انشاءالله بیا دپاره به کوشش کوئ او د ګټلي ټیم دپاره هم د هغې کپتان ته او د هغې ملګرو ته مبارکي ورکوم او انشاءالله چې په داسې ځای کې تاسو کوششونه کوئ چې په دې یو تنګ ځای کې په خپلو خوږو نه یئ په اوبو نه یئ په ګټو نه یئ نو انشاءالله زر تر زره زه دا د خپل الله نه امید کوم چې الله به موږ له مخې ته ګرون راکوي هر څه به کوي او موږ به ټول خپل بھرپور کوشش تاسو سره کوو او انشاءالله تاسو خپل حوصله چېرته مه خرابوئ چې په داسې ځای کې تاسو دا قسمه کردار کوئ دا زموږ دپاره ډېره د فخر خبره ده. نوالو دا وخت را سره موجود دی کوم تورنمنټ کې چې مین اف د میچ راغی هغه را سره موجود دی. السلام علیکم شهید. وعلیکم السلام. شهید خان څه به ویل غواړئ د تورنمنټ په حوالې سره؟
टورنمنت لول خو تاسو ډیره زیاته شکریا او ډیره مننه ده کوم چې تاسو راغلي په دې لنډ ټایم وخت کې او موږ له ټیم راکو او بیا د بنجوټ ټیم ته هم مبارکي ورکوم هغوی د خپل محنت جاري ساتي انشاءالله را روان پیرله به داسې راشي چې دا په فاینل به خپل ترلاسه کړي زه خپل ټیم ولې ته ډېره مبارکي ورکوم چې موږ محنت وکړو او ټورنمنټ خپل ترلاسه کړو د خپل طرفه زه شاهد خان له دا 500 روپۍ ورکول غواړم شاهد خان ته जी मैं यहाँ आया हूँ देवनबट में यहाँ टूर्नामेंट था इसके लिए मैं पेशावर से आया हूँ हैदराबाद फेस 5 मेरी जगह है और मैं बहुत ही इन लोगों का मशकूर हूँ और यहाँ के जिस सेक्रेटरी ने यहाँ का सेक्रेटरी जिसने ये टूर्नामेंट बनाया है मैं उसको बहुत ही ये बात बताना चाहता हूँ कि ये इसने बहुत ही टैलेंट का काम किया कि इसी तरह यानी बैंक ऑफ रिवर ये एक बैंक है रिवर की और उस पर उसने टूर्नामेंट का इनेकाद किया था और मैं उसके लिए इस बात की दाद देना चाहता हूँ कि शाबाश वेल डन गुड वर्क क्योंकि इसी तरह वो इस लोगों की टैलेंट को उजागर करता रहेगा और ये बच्चे इन द फ्यूचर एक अच्छी मुकाम की तरफ बढ़ेंगे शुक्रिया।